السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د چا په سترګو چې پردې پرتې وي او چا چې دا فیصله کړې وي چې موږ به نه منو نو هغوی ته نه د خدای پاک تاییدات ښکاري او نه ورته د خدای پاک نشانه ښکاري. او کم خلک چې د نبیانو انکار کوي د هغوی همیشه همدا طریقه پاتې شوې ده چې نشانونه وګوري او همدا وایي چې موږ ته نشانونه وښایي. د هغوی د حد نه د تېروتو په وجه خدای پاک د هغوی زړونه بند کړي او بیا هغوی رښتیا بیا موندلی نه شي. او ځینې وخت د نبي په تایید کې خدای پاک عمده خلک د عبرت نشان جوړ کړي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام مخالفان هم همداسې وو چې باوجود له دې چې کتلي وو خو د خپل ضد په وجه به ورته یو نشان هم نه ښکارېدو یا نظر به یې ترې نه واړولو. او بیا داسې چې کوم د کفر امامان وو نو ځینې پکې په هغوی کې بیا د عبرت نشانونه هم جوړ شوي وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل تایید کې د خدای پاک ډېر نشانونه ښودلي وو چې دا پوره شوي دي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشانونه هم ښودلي وو چې هغوی دا فرمایلي وو دا پیشنګویي هغوی فرمایلي وو چې دا پوره شوي دي. خو دغو مذهبي سردارانو نه په خپله منلي وو هغه نشانونه او خلک یې هم بېلارې کړي وو، تر اوسه ګمراه کوي لګیا دي. او د دغو نشانونو په ذکر کې حضرت مسیح موعود علیه السلام د سلسلې د صداقت لپاره په ځینو موقعو په مختلف نشانونه ښودلي دي. هغوی چې کوم نشانونه بیان فرمایلي دي او دا یې هم ورسره فرمایلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا نشانونه ګرځولي وو. د ځینو ذکر هغوی کړی دی. په هغې کې د کسوف او د خسوف نشان هم دی، یعنې د
سپوږمۍ او د نور د تندر نیول چې کوم نشان तक و ये निशान पूरा नहीं हुआ था او وی فرمایل چې تر څو چې دا نشان پوره شوی نه و लोग जो थे نو مولیانو به इस हदीस को पढ़ा करते थे په جړه جړه دا حدیث والو और जब ये निशान पूरा हुआ और ना एक दफा او کله چې بیا دا نشان پوره شو او یو ځل نه بلکې دوه ځله پوره شو یو ځل په دغه ملک کې په هندوستان کې او بیا بل ځل په امریکا کې نو دا خلک چې دا نشان به غوښتو بیا د خپلې خبرې نه واورېده अपनी बात से फिर गए نشان نه خو انکار نشو کولی ځکه چې هغه ښکاره شوی و लेकिन خو د هغوی और जिद आड़े आ गई سرسختي او आप ضد फरमाते हैं कि मेरे एक दोस्त ने د لاسه هغوی مجبوره شوي وو कि जब ये निशान पूरा हुआ رسول اسلام فرمایي چې زما یو ملګری بیانوي چې کله چې دا نشان پوره شو نو یو مولا چې غلام مرتضی نامه وه هغه د हाथ मारकर यानी बड़े سپوږمۍ د تندر نیولو په وخت गुमराह हो गई ډېر د غم او د رنج اظهار په تور خپل د ख्याल करो لاسونه په دې پتونو وال او دا وی چې اوس دنیا لاړه بېلارې شوه इसी तरह رسول اسلام فرمایي چې لږ خیال وکړي چې آیا هغه د خدای پاک نه زیات د دنیا خیرخواه و ताउन का निशान भी है همدغه شان د حضرت مسیح موعود علیه السلام په تایید کې د تعاون نشان هم دی कुरान करीम की د نهرونو د راوستو نشان هم دی د قرآن پیشنګویي ده د نوو चीरे जाने के निशान آبادو جوړېدو نشان هم دی د غرونو د سرټي کېدو نشان هم دی د کتابونو او د اخبارونو د چاپ نشانونه هم دی बहुत से निशान हैं जो आपने बयान फरमाए हैं د जिनकी खबर نقل او د حمل نوې نوې और हजरत د نوو نوو اوسېدو د راوتو نشانونه دي نو ډېر نشانونه دي چې کوم هغوی بیان فرمایلی دي چې قرآن هم خبر ورکړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم बयान फरमाते हुए پیشنګویي فرمایلی وي حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه بیان فرمایي چې خلک په ځای د دې چې نشانونه او د خدای پاک تاییدات وګوري هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام जगह के एतराज होते हैं هغوی به حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې اعتراضونه کول او داسې واړه واړه او کمزوره اعتراضونه دوی کوي چې عجیبه او مځکه خیز اعتراضونه وي هغوی فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام پرله پسې نشانونه ښودلي وو او ځینې خلک راغله هغوی دا وو چې د ده خو پټکې کوږ وي دا څنګه مسیح موعود کیدی شي دا قسمه اعتراضونه जिन्होंने कहा هغوی بیا پرله پسې معجزې وښودلې خو حضرت مسیح موعود فرمایي چې हो सकते हैं ځینې خلک بیا داسې راغله چې هغوی دا وو چې دا خو خاک په صحیح تور نشي ویلی نو دا څنګه مسیح موعود کیدی شي जिन्होंने कहा هغوی یو پسې بیا بل آیت وښودلو خو داسې خلک راغله چې هغوی دا وو چې دا خو ښځو لپاره کالي جوړوي بادام روغن استعمالوي موږ څنګه دا منلی شو دا قسمه اعتراضونه وو कि खुदा के निशानों से आंखें بیا وی فرمایي چې د خدای پاک نشانونو لپاره سترګې مو د خدای پاک په نشانونو سترګې مو پټوئ हजरत साहब के पास आकर فرمایي چې ډېر خلک به के पास आकर कहते داسې وو چې حضرت صاحب له به راغله یعنې حضرت مسیح موعود علیه السلام له هغوی ته به دا وي چې څه نشان راته وښایي तुमने को फायदा هغوی به وفرمایل چې تاسو مخکیني نشانونو نه کومه فایده پورته کړې ده چې اوس نور نشانونه غواړئ से तुमने कोई مخکې په زرګونو نشانونه وو چې تاسو ترې هېڅ فایده پورته نه کړه نو د نورو نشانونو نه به څنګه فایده پورته کړئ نو داسې خلک همیشه محرومه پاتې کېږي او د دې دا قسمت دی چې محرومه به وي एक ऐसा जबरदस्त یو निशान داسې زبردست نشان چې هره ورځ پوره کېږي होता है इसके او बारे د هغې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम بیان फरमाते हैं فرمایي چې कि په किताब पढ़ी براهین احمدیه کې خدای پاک ماته ताला ने یوه دعا ښودلې ده یعنی د الهام په تور فرمایي फरमाता है چې رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین खैरुल वारिसीन यानी یعنی ما یوازې مه پرېږده او یو جومات जमात बना दे راله جوړ کړه دا ترجمه موږ په خپله فرمایلی ده एक दूसरी जगह چې फरमाया مجھے اکیلا مت چھوڑ ایک جومات بنا دے फज्जिन में بیا هغوی فرمایي چې بل ځای کې वो जर और सामान خدای پاک فرمایي راته چې یاتی که من کل فجن عمیق یعنی د هر
هرې خوا نه به تا لپاره और एक राह से هغه زر او سامان چې د مېلمنو لپاره ضروري دی خدای پاک به پخپله مهیا और हर کړي एक राह से तेरे او पास د هرې لارې نه वो به एक राह से तेरे पास تا له आएंगे वो हर एक خلک राह से तेरे راځي पास او आएंगे بیا فرمایي چې یا और फिर تونه من फरमाया کل فج نمیک या तू न मिन कुल्ले फज्ज नमीक او د هرې لارې نه او د هر हर خوا एक نه राह به और हर तरफ से تا له तेरे पास مېلمانه मेहमान راځي आएंगे هغوی فرمایي چې فرمایا 26 کاله مخکې دا 26 साल पहले پیشنګویي की पेशगोई है जब आपने شوې وه जिक्र किया ये हवाला یعنې کله چې هغوی ذکر کړی دی دا और حواله फिर چې अब तक کله बड़ी शान ورکړې से ده पूरी हो रही थी او فرمایي چې تر اوسه دا ډېر په شان حضور فرمایي چې تر اوسه دا ډېر په شان ये پوره کېږي لګیا ده او دا د جومات د ترقۍ پیشنګویي ده हम देखते موږ हैं دا कि ये ګورو पेशगोई چې دا आज तक پیشنګویي تر ننه बड़ी ډېر शान په से شان पूरी हो پوره रही کېږي لګیا ده है د आपकी जमात का مسیح موعود علیه السلام د हर रोज बढ़ना جومات هره ورځ माली कुर्बानी में लोगों का बढ़ना زیاتېدل जबरदस्त د مال दलील په है قربانۍ کې د आपकी خلکو सदाकत की और एक निशान है وړاندې کېدل دا یو زبردست دلیل دی د هغوی د صداقت او یو نشان دی सही کوم नजर هغه ته आता है ये ښکاري जिसकी چې आंख भी ना हो سترګه یې हम بینا लोगों को وي नजर नहीं आता ړندو ته نه ښکاري हज़रत मुस्लिम माऊद حضرت रज़ियल्लाहु مسلم अन्हु موعود ने رضی الله تعالی عنه हज़रत मसीह अलैहि सलाम के د حضرت مسیح पास موعود علیه इल्हामात السلام के د हवाले ځینو से الهاماتو په जो حواله چې د गलबा के ज़राए احمدیت जमात د की तरक्की के बारे में غلبې बयान ذرایع او د جومات د ترقۍ باره کې किए हैं بیان کړي دي बात حضور فرمایي چې पेश ځینې करता به हूँ هغه وړاندې کړل कि अपने د هغوی په हवाले خپله से حواله دي دا आप هغوی फरमाते हैं فرمایي कि हज़रत मसीह अलैहि सलाम को भी چې حضرت مسیح موعود علیه अल्लाह ताला ने السلام ته هم خدای मुतवातर پاک बताया متواتر कि د जमात अहमदिया ویلي को وو भी چې वैसी جماعت احمدیه په هغه شان ही قربانۍ कुर्बानियाँ करनी به کوي पड़ेंगी لکه څنګه چې जैसे د जैसी पहले अम्बिया की مخکینو जमातों को करनी पड़ी نبیانو جماعتونو चुनांचे एक दफ़ा आपने रोया में देखा کړی وي یو ځل هغوی मसीह په یو अलैहि رویا देखा کې دا لیدلي وو कि मैं حضرت مسیح निज़ामुद्दीन के موعود घर علیه में السلام दाखिल چې हुआ زه د نظام الدین په کور کې داخل شوی یم निज़ामुद्दीन के माने हैं د نظام الدین दीन का معنی دي د निज़ाम دین نظام او د دغه और इस رویا रोया का مطلب دا मतलब ये دی है چې آخر कि جماعت आखिर احمدیه به یو ورځ अहमदिया जमात نظام एक الدین दिन جوړیږي निज़ाम او د दीन बन دنیا जाएगी د نورو ټولو और दुनिया के او د और دنیا तमाम نورو निज़ामों ټولو पर نظامونو باندې به دا गालिब आ जाएगी इंशाअल्लाह غالب وي मगर انشاءالله خو دا ये غالبه गलबा به څنګه किस کېږي तरह होगा دې باره کې په رویا کې इसके هغوی मुताबिक فرمایي रोया में आप फरमाते हैं कि हम कि इस हम घर में कुछ हसनी इस घर तरीके में से दाखिल होंगे कुछ हसनी तरीके से पर और दाखिल कुछ होंगे हुसैनी तरीके पर और दाखिल कुछ होंगे यानी वो पता हुसैनी कोर के तरीके पर सब दाखिल हसनी होंगे तरीका दाखिलेगी वो सब हुसैनी तरीका ये सब ټول लोग خلک जानते دې نه हैं خبر دي چې حضرت حسن हज़रत رضی हसन الله ने تعالی عنہ چې کومه کامیابی बेदारान ترلاسه होने کړې وه هغه په जो صلح कामयाबी ترلاسه हासिल کړې की وه वो او सुलह से حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې और کومه हज़रत हुसैन کامیابی रज़ी अल्लाह ترلاسه अन्हु کړې ने وه जो هغه په कामयाबी شهادت हासिल की ترلاسه کړې وه वो शहादत से हासिल की نو حضرت बस مسیح موعود علیه हज़रत السلام ته मसीह ویل अलैहि شوي सलाम को دي बताया गया چې कि جومات به د निज़ामुद्दीन के نظام मुकाम الدین पर په مقام رسي जमात पहुंचेगी तो सही خو څه د मगर صلح او د مینې कुछ او सुलह محبت मोहब्बत په और प्यार طریقه से او څه د और कुछ شهادتونو او शहादतों د और قربانو कुर्बानियों په के से ذریعه او तो अगर हम में से زمونږ कोई शख्स ये समझता है سوکتن دا غني چې कि بغیر د बगैर صلح او सुलह د مینې او मोहब्बत د और प्यार محبت के نه به دا سلسله ترقي ये وکړي सिलसिला نو هغه तरक्की هم करेगा غلطي کوي तो او वो که भी څوک गलती करता है دا غني چې بغیر د और अगर कोई قربانو ये او د शख्स ये شهادتونو به समझता دا है سلسله ترقي کوي نو कि هغه बगैर هم कुर्बानियों غلطه और ده शहादतों के ये सिलसिला तरक्की करेगा तो वो भी गलती करता है موږ به کله د صلح हमें او कभी د امن सुलह طرف और ته राज की तरफ जाना पड़ेगा بزو او कभी کله به हुसैनी حسیني तरीके طریقه इख्तियार करना خپلو पड़ेगा چې مطلب یې دا دی چې موږ इसके به मानी ये हैं د دشمن कि हमने مخې ته दुश्मन के सामने मर مړه जाना خو है به شو خو دا خبره به मगर نه उसकी منو बात नहीं माननी دا دواړه طریقې موږ لپاره ये दोनों तरीके مقدرې हमारे دي लिए मुकद्दर हैं نه صرف د ना مسیحیت खाली والا मसीहियत سلوک वाला موږ सलूक لپاره हमारे مقدر लिए دی मुकद्दर है او نه صرف د ना खाली محدودیت महदूदियत والا वाला سلوک सलूक موږ हमारे لپاره लिए मुकद्दर مقدر है دی یوه एक میانځ दरमियानी لاره रास्ता ده है چې जिस موږ पर हमें پرې चलना روانېږو पड़ेगा یوه एक غلبه به गलबा وي होगा د सुलह صلح और او मोहब्बत د और مینې प्यार او के محبت साथ په ذریعه او और یوه एक غلبه به गलबा وي د होगा قربانو په कुर्बानियों के ذریعه साथ او د هغې نه پس به इसके बाद جومات जमात د نظام الدین په کور निज़ामुद्दीन کې के घर में داخل दाखिल شي होगी او और کامیابي उसे ورته कामयाबी ترلاسه हासिल شي होगी حضور فرمایي और چې इन د دغو दोनों دواړو का خبرو नमूना نمونه نن موږ आज हम ګورو देखते हैं چې د جومات कि जमात خلک ښه لګیا دي अफराद जमात दिखा रहे हैं د صلح د امن او د اشتای सुलह پیغام هم मोहब्बत زموږ له خوا आश्ती का شته पैगाम भी हमारी तरफ से है او د دین له خاطره और قربانۍ هم दीन की खातिर कुर्बानियाँ جومات भी ورکوي जमात لګیا दे دي रही है फिर आपने بیا هغوی یو ځای کې فرمایي چې ये حضرت مسیح जगह موعود علیه फरमाया السلام कि हज़रत ته मसीह मौद अलैहिस्सलाम को الهام इल्हाम شوی او हुआ ښودل شوي وو और दिखाया गया
دغه الهام نور لږ ذکر دی چې د مسجد مبارک سره چې کم کور دی د مرزا نظام الدین چې کم کور و نو په دې کې به څه موږ په حسني طریقه داخلېږو او څه په حسیني طریقه. ډېر خلک حیران وو چې د دغه الهام مطلب څه دی. حضرت مسلم موعود فرمایي چې ما پخپله د حضرت صاحب نه اورېدلی دي د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه چې هغوی به فرمایل چې خبر نه وي چې دغه الهام مطلب څه دی خو معنی په وخت باندې بیا وضیحه کېږي. حضرت مسلم موعود فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په هغه زمانه کې چې کله هغوی سره یو تن هم نه و دا فرمایلی وو چې خدای پاک ماله خبر راکړی دی چې ستا جومات به دومره ترقي کوي چې د دنیا باقي کامونه به داسې پاتې شي لکه چې څنګه نن سبا پخواني خانه بدوش قومونه دي. موږ چې هره ورځ د خدای پاک د تاییداتو نوې نوې نظارې وینو نو انشاءالله هغه ورځ به ضرور راځي چې دا ټوله نظارې به هم ښکاري او موږ به دومره ترقي کوو جماعت احمدي به دومره ترقي کوي چې نور خلک نور قومونه به بالکل معمولی حیثیت بیا لري خو موږ ته پکار ده چې ځان کې هم او د خپلو نسلونو دننه هم د دین روح وپوکو چې خدای پاک بیا موږ ته دا نظارې وښیي. چېرته چې تاییدات وي هلته مخالفتونه هم وي او همیشه راسې د نبیانو جماعتونو سره همداسې کېږي خو دغه مخالفتونه ویرونکي نه وي هغوی پې ویرېږي نه بلکې د هغوی ایمان مضبوطوي په ایمان کې د اضافې سبب جوړېږي. یو څو ورځې مخکې په ربوی کې چې د تاریخ جدید په دفترونو په ضیاء الاسلام پریس د حکومت د پولیس خاص اداره چې د ترهګرۍ د انسداد لپاره مخصوصه ګرځولې شوې ده د ترهګرۍ سره د مقابلې او د هغې خاتمې لپاره جوړه کړې شوې ده نو هغوی چاپه والې وه او یو دوه مربیان او یو څو کارکوونکي هغوی نیولي دي بوتلي دي ځان سره. نو په دې د ربوی نه ځینې خلکو ما ته خط لیکلی دی چې پکې ښځې هم شاملې دي چې موږ داسې خبرو باندې یریږو نه بلکې زموږ ایمانونه مضبوط دي او همیشه وي چې کله دا واقعیت وګورو او موږ به د هرې ګرانې مقابله کوو او قربانۍ به ورکوو. همدا هغه روح دی چې د یو مؤمن پکار دی چې وي همدا هغه خبرې دي چې کوم مبارک حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلي وو چې تاسو خلک به کوئ. د خدای پاک لوزونه او د بې شمېره تاییداتو نظارې موږ ګورو. یقینا آخري فتح د حضرت مسیح موعود علیه السلام د جومات ته مخالفتونه خو وي او مخکې به هم کېږي. دا غریبان چې چا دا چاپه والی وه هغوی د ټولو نه زیات د احمدیانو نه طرحه لري او یېرېږي ترې نه ځکه چې احمدیان دا وایي چې د خدای پاک ویره په زړه کې پیدا کوي. احمدیان د خدای پاک نه ویروي دوی دا وایي چې د خدای پاک د ګرفت نه ځان ساتي او د هغه نه وویرېږي او د دغو خلکو خیال دی چې احمدیان څنګه داسې خبرې کولی شي او دوی موږ د خدای پاک نه یېروي نو دوی نه لوی ترهګر بیا نور څوک کېدی شي چې موږ د خدای پاک نه ویروي نو ځکه دوی ونیسئ او دوی ختم کړئ. خدای پاک دې دوی له عقل ورکړي چې دوی دې په دغه حقیقت پوه شي چې او ملک دې د هغو مولیانو نه بچ کړي چې
حقیقي ترهګران دي، چا چې په ملک کې فساد خور کړی دی او د هیچا ژوند هم له دغو خلکو نه محفوظ نه دی. او خدای دې دغه پولیس له هم چې د خاص پولیس د ترهګرانو د ختمولو لپاره، نو هغوی له دې هم دومره جرأت ورکړي چې په ځای د دې چې پر امن او ملک سره مینه لرونکي او د ملک د قانون پابندي کوونکو احمدیانو باندې لاس واچوي. پکار ده چې هغو خلکو سره د دوی جنګ وکړي، هغوی دې ونیسي چې چا د لاسه د ولس ژوند محفوظ نه دی، او څوک چې د ملک جرړې د کمزورولو کوششونه کوي لګیا دي، او هغه خلک هم چې په دواړو لاسونو ملک لوټي لګیا دي. احمدیانو ته دعا کول پکار ده چې خدای پاک دې پاکستان محفوظ وساتي او د دغو ظالمانو د پنجې نه دې بچ کړي. باقي تر څو چې قربانۍ دي، نو احمدیان ورکوي او مخکې به هم ورکوي، او خدای پاک به د دغو قربانو نتیجه هم انشاءالله ظاهره کړي. همدغه شان په الجیریا کې هم په احمدیانو باندې ډېر ظلم روان دی د حکومت لخوا. خدای پاک د هغوی هم محفوظ وساتي او د هغوی قدم له دې مضبوطي ورکړي. خدای پاک دې د هغه حکومت له هم عقل ورکړي چې هغوی د احمدیانو په حقیقت پوه شي چې پوره امن دي او د قانون پابندي کوي. دوی باندې الزام دوی لګوي چې احمدیان د حکومت خلاف سازش کوي لګیا دي یا فساد پیدا کول غواړي. ولکه په دنیا کې یو ځای کې یو احمدي هم چې د ملک قانون سره جنګ نه کوي، حکومت سره جنګ نه کوي، بلکې موږ خو هغه خلک یو چې امن، مینه او محبت خپروو، او که دې لپاره قربانۍ ورکول پیښ شي نو انشاءالله ورکوو. حضور فرمایي چې یو ځل بیا به زه د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه حوالو طرف ته راشم. هغوی فرمایي چې په دنیا کې د ټولو نه خطرناکه مخالفت د تربورانو وي، د شریکانو. په پنجابي کې خو دا خبره مشهوره ده چې شراکت د دانه سر دوږدی کاڼه، یعنی د شراکت دانه انسان ډېر په مجبورۍ خوري. نو د ټولو نه لوی مخالفت د خپلوانو د تربورانو د اعضاو د اقرباوي، ځکه چې هغوی دا نشي برداشت کولی چې یو تن چې هغوی سره ولاړ دی هغه په دنیا کې دومره عزت او لوی ترلاسه کړي، او څوک چې په د هغه په مقابله کې لږې شان ځمکې لپاره جنګونه کوي، هغوی دا کله برداشت کولی شي چې ټوله دنیا د هغه له راشي، او ځکه هغوی پوره زور لګوي چې هغه دې رسو کړي، او چې کله بېوسه شي او څه نشي کولی نو په څه نه څه طریقه د زړه بخار د وصلو کوشش کوي. هغوی فرمایي چې حضرت عبدالمسیح اول رضی الله تعالی عنه به فرمایي چې د شاهپور په ریسانو کې چاته د خان بهادر خطاب میلاو شو، نو همدغه خاندان یوه ښځه وه چې ډېره غریبه وه، نو هغه خپل د زوی نامه خان بهادر کېښوده. نو هغې نه تپوس وکړو چې دا تا څه وکړو، دغه نامه دې ولې کېښوده؟ نو هغې وویل چې خبر نه یم چې زما ماشوم چې لوی شي څه به ته جوړېږي، خو چې خلک باید نامه اخلي نو لکه څنګه چې د ده تربور ته خان بهادر ویلی کېږي، نو هغه شان ده ته به هم بیا خان بهادر وایي. نو څوک چې نور څه نشي کولی نو هغوی نامه کښېږدي. نو هغوی فرمایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله دعوه وکړه، نو د هغوی په خپلوانو کې یو تن چې هغه هم د امامت دعوه وکړه. د تربورانو خبره ده، نو خپلوانو دا وایي چې تاسو دعوه کړې ده او خلک ستاسو طرف ته متوجه کېږي لګیا دي، نو زه به هم دعوه وکړم. حضرت مسلم موعود بیا دلته د فارسۍ یو مثال ورکوي چې فکر هر کس په قدر همت یې اوس، چې د هر چا فکر او سوچ د هغه د همت او د اندازې مطابق وي. هغوی فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام خو دا دعوه کړې وه چې زه د ټولې دنیا لپاره د حکم په طور رالېږلی شوی یم، او صرف د وړې درجې خلکو لپاره نه بلکې د لویو باچایانو باندې هم دا فرض دی چې هغه به زما اتباع کوي.
कि मेरी خو इत्तिबा د هغوی چې کومه تربور و نو هغې بس په ځان باندې इसकी همنامه ایښوده. د هغوی خپلوان چې دعوه وکړه نو د چوریانو د امامت دعوه یې کړې وه. उसने एक रिश्तेदार او حضرت مسیح موعود علیه السلام خو دعوه کړې وه او دا یې هم لیکلي وو چې د انګلستان په پاچا هم دا فرض دی چې هغه د ما ومني. نو هغوی پخپله بیا لیږلي وو ملکې ته چې هغه وخت حکومت و. मलका को जो सब او د هغوی په مقابله کې چې چا د چوریانو د امام کېدو دعوه کړې وه نو د هغه د بادرۍ او د هغه د جومات خو حال دا و और इसकी जमात چې کله یو تاڼېدار راغو هغه نه تپوس وکړو چې تاسو دعوه کړې ده نو هغه دا و چې ما خو هېڅ دعوه نه ده کړې چې दावा की है باسې د دروغ رپورټ کړی وي. कोई दावा नहीं किया. نو د تربورانو مخالفت د ټولو نه لوی وي. तो शराकत वालों की सबसे बड़ी मुखालफत होती है هغوی فرمایي چې خپلوانو به خاص طور چې کله जो जब हो जाए خپلوان چې خاص طور باندې مخالفت شي بیا ډېر زیات مخالفت کوي तरीके से او بیا په دغه وجه په هر جایز او په ناجایزه طریقه د نقصان رسولو کوشش هم کوي. इसका जिक्र करने के دا ذکر کولو نه پس هغوی فرمایي چې زموږ ډېر داسې خپلوان دي چې د احمدیت په وجه هغوی موږ سره تعلق پرېښی دی. دې لپاره چې موږ هغوی سره نه ملاوېدل غواړو بلکې دې لپاره چې هغوی نه ملاوېدل غواړي. बल्कि इस वास्ते कि वो नहीं मिलना चाहते. हमें अपने खानदान موږ ته به زموږ د خاندان خلکو کنځلې به هم کولې. زما چاچي حضرت مسلم موعود فرمایي دغې ته به تایي صاحبان وایي چې زموږ تایي صاحبه چې بیا وروسته احمدي شوې وه هغوی به موږ ته ډېر بد رد وایي. او ما ته یاد دي چې یو ځل فرمایي چې زما عمر به څه 6 کاله و زه په پاڼو روان وم نو هغوی زما طرف ته کتو بار بار دا ویل شروع کړه چې جو جاکا او جیکوکو او دا فکر هغوی دومره ځل وویله چې ما ته یاده شوه. او زه چې کور ته لاړم نو دا خبره چې ما وویله او تپوس مې وکړو چې دې مطلب څه دی نو راته یې وویل چې دې مطلب دا چې لکه څنګه چې ستا پلار بد دماغه شان دی زوی هم بد دی. نو هغوی فرمایي چې په قادیان کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام معاشرتي مقاطعه شوې وه. خلک به منع کېده د هغوی کور کې د کار کولو نه، کولالان به منع کېده، چوریان به د صفایۍ نه منع کېده. زموږ ډېر ګران وروڼه د حضرت مسیح موعود علیه السلام رندار او نور خپلوان ان تر دې چې د هغوی د ماما زوی علي شیر دوی ټولو به قسمه قسم تکلیفونه ورکول. فرمایي چې یو ځل د ګجرات د علاقې زموږ څه ملګري چې وروڼه وو هغوی قادیان ته راغله او باغ طرف ته دې لپاره لاړه چې هغه به د حضرت مسیح موعود علیه السلام طرف ته منسوبېده یعنې باغ ته ټول هغوی لاړه د حضرت مسیح موعود علیه السلام باغ. هغوی فرمایي چې په لاره کې زموږ یو خپلوانو چې باغچه لګوله نو هغوی ته د تپوس وکړو چې کوم ځای نه راغلی ولې راغلی نو دا چې کوم مېلمانه وو د ګجرات هغوی چې د ګجرات نه راغلي وو او د حضرت مرزا صاحب لپاره راغلي وو. نو هغوی ورته وویل چې ګورې زه د هغې د ماما زوی یم او زه ښه خبر یم دوی داسې دي او هغسې دي. نو په دې هغې کې یو چې د نورو نه مخکې و هغه مخکې شو دی ونیولو او خپلو نورو وروڼو ته اواز وکړو چې ژر راشئ. نو په دې هغه تن ډېر ویرېدو او هغه احمدي ته وویل چې نو هغه احمدي ورته وویل چې زه تا وهم نه ځکه چې ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام خپلوانو کې نو زه صرف خپل وروڼو ته ستا شکل ښودل غواړم ځکه چې موږ به اورېده چې شیطان ښکاري نه خو نن موږ وکته چې هغه داسې وي. بیا هغوی فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته دا ویلي شوي وو چې تا نه بغیر د دغه خاندان نسلونه به منقطع شي. مخالفتونه شوي وو هر څه شوي وو خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام له تسلي ورکړې وه او فرمایلي ورته چې نسل ممتا نه جاري کېږي او باقي ټول به منقطع شي. نو بیا هم داسې وشو. اوس په دغه خاندان کې هغه خلک باقي دي چې په سلسله احمدیه کې داخل شوي دي او باقي د ټولو نسلونه منقطع شوي دي. کوم وخت چې حضرت مسیح موعود علیه السلام دعوه کړې وه هغه په دغه خاندان کې تقریبا 80 سړي وو خو سوای د هغو خلکو نه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام جسماني او روحاني اولاد دي په هغو 80 کې د یو اولاد هم پاتې نه دی. حالانکه هغوی د حضرت صاحب نامه ختمولو کې څومره کوشش چې د هغو نه کېدی شو کړی و د خپله خوا یې ښه زور لګولی و او نتیجه څه شوه همدا چې هغوی په خپله ختم شو د هغوی نسلونه منقطع شو.
نو دا هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت یو عظیم الشان نشان دی. صداقت کا ایک عظیم الشان نشان ہے. بیا د تای صاحبې د بیعت واقعه وی بیان فرمایي چې ځینې پیشنګویا او نشانونه په ظاهره واړه وي، خو د هغوی په کیفیت چې غور وکړي شي نو پای کې ډېرې داسې خبرې وي چې په ایمان کې اضافه کېږي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو الهام دی چې حضرت مسیح موعود فرمایي چې ورون ته نه څه خبر شوی او هغه د یو فرد د هغه د حالت باره کې دی، خو پای کې ډېرې پیشنګویې دي. ډېرو ملګرو راته وویل چې دا د الهام نه هغوی مخکې نه خبرو، خو زه پرون خبر شوی یم. پرون د تای صاحبې د وفات په وخت شیخ یعقوب علي صاحب وفرمایل چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو زوړ الهام دی، تای آی، یعنی تای راغله. دا تای د یعنی چاچی د حضرت مسیح موعود رضی الله تعالی عنہ چاچی وه، د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مشر ورور ښځه وه. نو فرمایي چې یو زوړ الهام دی چې تای آی. دې باره کې پخواني احمدیان وایي چې هغه وخت د دې معنی باندې موږ نه وو پوه شوي، یو څه چا به څه وایي چا به څه، خو ساده مطلب د دغه فکرې همدا کېدی شي چې یو داسې ښځه چې د رشتې کې چاچی لګي تای کېږي هغه به راځي. د راتلو دوه مفهومونه وي، کېدی شي یا خو جفت راتلل یا جومات ته راتلل، خو صرف راتلل هېڅ پیشنګویي نشي کېدی ځکه چې خپلوان راځي. او حضور فرمایي حضرت مسیح ثاني فرمایي چې زموږ کور کې د حضرت صاحب یعنې د حضرت مسیح موعود علیه السلام رمضان ته تای ویل کېږي، د هغوی نامه تای وه. او څوک چې د سلسلې کتابونه لولي هغوی خبر دي چې د محمدي بیګم د پیشنګویۍ په زمانه کې هغوی ډېر زیات مخالفت کړی و، یعنې تای صاحب یې ډېر مخالفت کړی و. او چونکې هغوی په خاندان کې مشره وه او پیشنګویي هم د هغوی د خوځۍ باره کې وه، نو ځکه د خاندان د لیډرۍ په لحاظ هغه وخت په دغه رشتې کې خنډ ودرول چې دا رشته هغوی د خاندان د رسوایۍ مترادف ګڼله. نو دا هغوی خپل فرض ګڼلو چې په دې کې خنډ ودرېږي، او دا د دوی په خیال کې یو ډېر اهم فرض و چې هغوی د مقابله وکړي. حضرت مسیح موعود فرمایي چې د ښځو د فطرت په لحاظ د مشرانو ښځو لپاره عزت او د خاندان وقار د دین د ټولو خبرونو بلکې د سیاست او د نورو حالاتو نه زیات اهم وي. نو هغه وخت د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مسیح کېدو دعوه د تای صاحبې په نظر کې دومره اهمه نه وه لکه څومره چې د خاندان عزت اهم و. او هسې هم مشرانو لپاره د کشرانو اطاعت لږ ګران وي، او مسیح موعود علیه السلام د تای صاحبې نه کشر و او هغوی په جایداد کې برخه هم نه واخیستی، یعنې حضرت مسیح موعود علیه السلام جایداد کې برخه نه واخیستی، نو ځکه هغې روټۍ د تای صاحبې د کور نه مطله. او په دغه لحاظ هغوی ځان د حضرت مسیح موعود علیه السلام دا ګڼل چې لکه دا په احسان کوي. او حضور فرمایي چې په ښځو کې دا احساس په قدرتي طور وي، نو ځکه هغوی به دا ګڼل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغوی لاس ته ناست دي، او دا به سوچ نه کولو چې هغوی جایداد کې برخه نه ده اخیستې او جایداد ټول هم هغوی سره دی، بلکې هغوی دا ګڼل چې زه روټۍ ورله لېږم نو خرچ مې اوچت کړی دی، نو ځکه دا زما لاس ته ناست دی او زه په احسان کوم. او حضرت مسیح موعود علیه السلام خپل یو عربي شعر کې هم فرمایي چې لفاظات المواعد کان اکلی وصرت اليوم مطعم الاهالي، چې مطلب یې دا چې یوه زمانه وه چې ما به د نورو په ټوکرو ګزاره کوله، او خدای پاک اوس ماله داسې شان راکړی دی چې په زرګونو خلک دي چې زما په دسترخوان ځان مړوي. او په دغه شعر کې د دغې واقعې طرف ته هم اشاره ده چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام جایداد بیل نه و، روډ ته سپارل شوی و او هغوی د سمبالولو احساس نه لرلو. د هغوی والد صاحب هم دا ویلې چې دا به جایداد سمبال نه کړی شي. نو په داسې حالاتو کې د تای صاحبې ایمان راوړل یو ډېر ګران کار و. وروسته بیا دوی ایمان راوړی و، منلي وو. نو حضرت مسیح موعود فرمایي چې د دلیل او د مذهبي اړخ په لحاظ نه بلکې د خانداني لحاظ سره دا ټول دا ټول پس منظر چې بیان کړی شو، نو د هغوی په نظر کې د
دواړو حیثیت د مالک او د نوکرو یعنی تایي صاحب ځان مالک ګڼلو او حضرت مسیح موعود علیه السلام به نعوذ بالله خپل نوکر ګڼلو او هغوی به یو غریب تن ګڼلو چې هیڅ کار نه کوي او د هغوی په ټوکړو ګزاره ده. نو په دغو حالاتو کې هغوی دا نشو برداشت کولی چې د خپلې چې د هغوی خورزۍ سره د دوی نکاح وشي. نو هغوی چونکې د ټولو نه مشره وو نو ځکه په خصوصیت سره هغوی مخالفت کولو. په هغې زمانې کې حضرت مسیح موعود علیه السلام مخالفت ډېر زیات و او خپلوانو ورسره ملاوېدل هم پرېښي وو، بلکې د خاندان والو د مخالفت حل دا و چې زموږ والده صاحبه وایي چې حضرت اما جان رضی الله تعالی عنها چې د حضرت صاحب په مورګنۍ کې د لوی عمر یوه ښځه وه، هغې به دا ویر کولو چې څوک مونږ د چراغ بیبي زوی کتو ته نه پرېږدي. او حضرت مسیح موعود علیه السلام به لکه د غلو د ډاکوانو بیل ساتلی کېده، ځکه چې دا به ګڼلی کېده چې دا د خاندان عزت ته داغ لګوي. نو په دغه حالاتو کې دا قیاس کول چې تایي صاحبه به احمدي شي په ظاهره یوه ډېره غیر معمولي خبره وه. د انسان زړه بدلېدی شي خو کتل دا وي چې حالات څه وي. نو په داسې وخت کې هغوی ته الهام شوی و چې تایي آیي حضرت مسیح موعود علیه السلام ته، او تایي صاحبه د حضرت صاحب ورندار وه. نو دغو لفظونو نه مطلب دا و چې هغوی به هغه وخت بیعت کوي چې کله بیعت اخیستونکي به یو داسې تن وي چې دوی سره به تعلق د تایي وي، د چاچي تعلق به وي. نو هغوی که د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کولو نو د الهام الفاظ به دا و چې بهاوجه یعنی ورندار راغله، یعنی د حضرت مسیح موعود علیه السلام ورندار. هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام ورندار وو نو الفاظو به دا و چې ورندار در راغه. که د خلیفة المسیح اول په دور کې به بیعت کولو نو پکار وه چې د مسیح موعود علیه السلام د خاندان څوک ښځه راغله داسې الفاظ پکار وو. خو د تایي لفظ ظاهروي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام زوی به چې کله د هغوی خلیفه وي نو د هغوی په لاس به دوی بیعت کوي، ځکه چې که د هغوی په اولاد کې چا څوک خلیفه کېدی نه نو بیا د تایي لفظ فضول و. بیا هغوی فرمایي چې په دغه الهام کې په اصل کې 3 پیشنګویي دي. یو خو د حضرت مسیح موعود علیه السلام په اولاد کې دا چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په اولاد کې به یو خلیفه وي. دویم دا چې هغه وخت به تایي صاحبه په جومات کې شاملېږي. او درېیمه پیشنګویي د تایي صاحبې د عمر باره کې دا هغه دا چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې خپل عمر هغه وخت 70 کالو ته جوخت و، هغوی د یوې داسې ښځې باره کې پیشنګویي کوي چې عمر کې د هغوی نه مشره وه، او پیشنګویي به دی چې هغه به ژوندی وي او د هغوی د اولاد نه به یو خلیفه وي چې د هغې بیعت به هغه کوي او په جومات کې به شاملېږي. نو داسې نو دومره د اوږد عمر میلاوېدل دا یوه ډېره لویه خبره ده. د انسان دماغ د یو ځوان بنده باره کې دا نشي ویلی چې هغه به تر فلاني وخته پورې ژوندی وي. او دا تایي حضور فرمایي چې وفات شوی غالبا د کال 1920 کې وفات شوی و. نو وایي چې د یو بوډا باره کې څنګه دا ویلي کېدي چې دا یو ډېر لوی نشان دی چې د هغوی بیعت کول او بیا زما په زمانه کې کول او بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانو کې خلیفه کېدل ډېرې پیشنګویانې دي چې په 2 لفظونو کې بیان شوي دي. بیا هغوی فرمایي چې تایي صاحبه چې کله احمدي شوه نو د هغې نه پس هغوی وصیت هم کړی او د دې مې یو ډېر عجیبه پس منظر ته فرمایي چې زه ګڼم چې لکه څنګه قسمه روایت او اساسات په پخوانو خاندانونو کې وي نو که هغه انسان د نظر وړاندې وساتي او دې ته وګوري دا یو عظیمالشان تغیر و چې تایي صاحبې په بیعت کې شاملېدو نه پس وصیت هم کړی و. صرف بیعت نه و کړی بلکې وصیت هم کړی و. مخکې خو هغه مخالفه وه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د ابایي قبرستان پر ځای د بل ځای کې د هغوی تدفین وشي. نو هغه وخت هم هغوی ورته ویلي چې تاسو به په ابایي قبرستان پر ځای د بل ځای کې به نه ښخېږي ځکه چې دا یو بېعزتي ده. او بیا وروسته هم تر ډېرو کلونو پورې هغوی په دې باندې اعتراض کولو، خو بیا حالت دا شو چې په خپله وصیت وکړو او په بهشتي مقبرې کې تدفین شوی دی. نو یو هوښیار تن لپاره په دې کې ډېر لوی نشان دی. په ظاهره خو دا یو معمولي خبره ده چې د یو تن باره کې ده. जो एक शख्स के मुतालिक है, मगर इसमें सदाकत के सबूत के कई एक पहलू हैं
बावजूद मुखालफत के हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की जानब यही था خو په دې کې هم د صداقت ثبوتونه د صداقت د ثبوت ډېر رقونه دي د مخالفت نه باوجود حضرت مسیح اسلام باره کې هم دا وی چې د هغوی تدفین دې په ابایي قبرستان کې وشي او وروسته بیا وصیت وکړو په خپل هم په بهشتي مقبره کې ښخ شو بیا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دهلي د سفر باره کې حضرت مسلم موعود یو ځای کې بیانوي چې انسان چې په خدای پاک باندې باور لري هغه چې د خدای پاک کارونو باره کې دا خیال نشي کولی چې د نتیجه به نه روزي په خدای پاک باندې باور شته او یقینا شته چې خدای پاک به دې باطلینه نتیجه روباسي هغې فرمایي چې هغه زه وړوکی وم چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام دلي ته تشریف راوړی و دا خطاب هغوی دلي ته کوي لګیا د دلي جومات ته فرمایي چې زه ډېر وړوکی وم چې حضرت مسیح موعود اسلام تشریف راوړی و او دلته هغوی د اولیاء الله په مزارونو تللي وو ډېرې اوږدې اوږدې دعاګانې کړې وو فرمایلي وو چې زه دعا ځکه کوم چې د دغو بزرګانو روحونه په جوش کې راشي اسنه چې د دغو خلکو نسلونه د دغه د نور د پیژندو نه محرومه پاتې نشي چې کوم په دې زمانه کې خدای پاک دغه هدایت لپاره رالیږلی دی فرمایي چې یقینا به چې یوه ورځ داسې راځي چې خدای پاک به د دغو خلکو زړونه پرانیزي هغوی به حق قبول کړي فرمایي چې هغه وخت زه لا وړوکی وم خو د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه قول اثر لا تر اوسه زما په زړه باقي دی نو که د دې جومات د خپلو کوششونو که څه نیکه نتیجه کتل غواړي نو پکار چې په خدای پاک باندې باور لري یقینا یو ورځ به داسې راځي چې کوم څیز خدای پاک قایمول غواړي هغه به کېږي هغوی د دلي جومات د خطاب په جواب کې دا خبرې کړې وې نو نن هم د دلي د جومات فرض دی چې په حکمت د حضرت مسیح موعود علیه السلام پیغام خور کړي حضور فرمایي چې ماشاءالله د نمایشونو وغیره په ذریعه په دې کې ډېره تیزي راغلې ده هلته په تبلیغ کې خو د مسلمانانو لخوا مخالفت هم شته نو ځکه په هغوی کې د دغه پیغام د خپرولو ډېر ضرورت دی او د دغو ټولو څیزونو سره د ټولو نه اهمه خبره چې کومه ده هغه دعا ده دې طرف ته ډېر زیات د پام کولو ضرورت دی بیا هم په دغه تسلسل کې هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د رویا هم یو ذکر فرمایلی دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په یو کشف کې دا لیدلي وو چې یوه ډېره اوږده نالۍ کرستلی شوې ده او د هغې د پاسه ګډې سملولې شوي دي او د هرې ګډې په سر یو کساب په لاس کې چړه نیولې تیار ولاړ دی او اسمان طرف ته نظر دی لکه چې د حکم انتظار کوي حضرت مسیح اسلام فرمایي چې زه په هغه مقام باندې ګرځم لګیا او چې د هغوی ته جفت لاړ شم نو ورته وایم چې کل ما یابو بکم ربي لولا دعا وکړم هماغه وخت هغوی پیچاړی راکاږلی او چې کله چې هغه ګډې وتړل پرې نو هغه چا پې چې چاړې راکاږلې وې هغوی دا وي چې تاسو یې څه هماغه ګډې چې ګند خورئ نو په دغه ورځو کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې 80,000 کسان د هیضې نه مړه شوي وو نو که څوک پام نه کوي نو خدای پاک بیا څه پروا لري د هغه کارونه خو نه شي ودرېدی هغه خو به کېږي هغوی فرمایي چې د حضرت مسیح ناصري د 300 کاله د حضرت مسیح ناصري نه 300 کاله پس عیسایت د ترقي نصیب شوی و خو زموږ حالاتو ته که وکتې شي نو معلومیږي چې د حضرت مسیح ناصري د زمانې نه به ډېر مخکې انشاءالله احمدیت ته ترقي ترلاسه شي پاکستاني مولیان وي که څوک مذهبي لیډران وي یا که د دنیا طاقتونه د خدای پاک مخې ته د هغوی هېڅ حیثیت نشته هغوی لکه د ګړو په شان خلک دي دوی چېرې هم د احمدیت په ترقۍ کې خنډ نشي جوړېدی خو دې لپاره موږ صرف په خپلو مبلغینو انحصار نشو کولی چې هغوی به تبلیغ کوي او احمدیت به خوروي که دغه ترقۍ کیسه جوړېدل غواړو او په کار دی چې جوړ شو نو موږ ته هم د خپلو دعاګانو طرف ته پام کول پکار دی خپل روحانیت به موږ زیاتو د خدای پاک سره تعلق به زیاتو دا به پیدا کوو او دا هغه څیزونه دي چې د احمدیت مخالفت به هم ختموي او د احمدیت په ترقۍ کې به هم انشاءالله موږ له برخه راکړي خدای پاک دې موږ له دا مقام عطا کړي
जो अहमियत की मुखालफत को د موږ نه پس به یوه غایبه جنازه هم کوو हमें इंशाअल्लाह چې د مکرم صوفني ظفر احمد صاحب د انډونیشیا د مبلغ ده چې په 8 نومبر دوی د زو د دورې له کبله وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. 71 کاله د دوی عمر و. په 18 اګست کال 1945 پاډانګ سمټره کې دوی پیدا شوي وو. د دوی والد زینی دالان صاحب په کال 1923 کې د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت کړی او په جومات کې شمولیت اختیار کړی وو او دوی د دوه نورو هلکانو سره یو ځای په سمټره او په جاوا کې د جومات د تبلیغ مرکزونه قایم کړي وو. همدغه شان دوی په انډونیشیا کې د بانی مبلغونو کې شامل وو. د زینی دالان صاحب 3 ماشومانو چې پکې صوفني ظفر احمد صاحب چې دوی وخت کړ نو د تعلیم حاصلولو په غرض جامعه احمدیه رابطه ته رالیږلي وو. صوفني ظفر احمد صاحب په 19 جولای کال 1963 ربوی ته راغلی وو. 11 کالو پورې ربوی کې دوی پاتې شوي وو. په جامعه احمدیه کې دوی تعلیم ترلاسه کړی او په کال 1904 کې دوی فارغ شو. انډونیشیا ته واپس لاړل چېرته چې د دوی وړومبی تقرري په کلمنتان کې شوی وو. په انډونیشیا کې د نه پس دوی په مغربي جاوا کې مقامي مبلغ او د مقامي امیر په طور خدمت کړی دی او بیا وروسته دوی په مشرقي جاوا کې په پاپا کې هم خدمت کړی دی. په کال 1915 نه تر 78 پورې دوی په جامبي کې او بیا 78 نه 91 پورې دوی شمالي سمټره کې د مقامي مبلغ په طور فرایض ترسره کړي دي. کال 1991 نه تر 92 پورې دوی د جامعه احمدیه انډونیشیا کې د فقه د استاد په طور کار کړی دی او دغه دوران کې دوی د تربیت نوموباین انچارج مقرر شوي وو. کال 1992 نه تر 2001 پورې دوی لاپونګ کې د مقامي مبلغ په طور باندې مقرر شوي وو. د دوی په ذریعه په انډونیشیا کې مختلفو علاقو کې ډېر جوماتونه قایم شوي دي او څو جوماتونه او د میشن هاوسونو تعمیر هم شوی دی. په انډونیشیا په ژبه کې دوی 4 کتابونه لیکلي وو. د فلسفه زکات، د خدای پاک په لاره کې قرباني، جنازه په اسلام کې د جهاد معنی، د 4 کتابونه دوی لیکلي وو. په کال 2001 کې دوی ریټایر شو. هغې نه پس په مختلفو ورځو کې دوی مبتلا وو. خلافت سره دوی ډېر د وفا د کامل وفا او د مینې تعلق و، ډېر جبر د اطاعت تعلق و، ډېر مخلص او فدایي خادمه سلسله و. د دوی په غم ځپلو کې د اهلیې نه علاوه یو لور او 2 زامن دي. خدای پاک د دوی ټول په امنیت قایم وساتي او د پلار په شان په نیکو کې د زیاتېدو او د وفا د اظهار کولو توفیق دې هم دوی له ورکړي او یو عملي احمدي د نه خدای جوړ کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.